أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دين مخكنا نهم سپارہ سورة الاعراف او آیات نمبر 88 د مخکنه د حضرت شعیب علیه السلام ذکر را روانو چې حضرت شعیب علیه السلام بخپل قوم ته نصیحت کولو بیان به ورته کولو چې تاسو په ناب تول کې کمی مګوئ دغه رنګ خلکو ته لارو کې مګې نه پس مګه کې فساد مخوروئ خلکو ته نقصان مرسوئ نو کوم ته چې کله حضرت شعیب علیه السلام دا خبرې کولې د شعیب علیه السلام کوم هغوی د حضرت شعیب علیه السلام او دغه د ملګرو مخالف شو او ورته یې وویل چې ته زمونږ نه نه کلارېږې نو تا مونږ د دې خپل کلي نه وباسو. دوه خبرې دي، یا به زمونږ کلي پرېږدې جلاوطن کېږي به او یا دا چې واپس به چې کوم دی دین ته راځي زمونږ دین ته به راوړي. نو دې دوه خبرو کې ستا هر یوه خوښه نو دې کې هغه ذکر کړي الله پاک چې قال الملأ الذین وویل مشرانو الذین ها کسانو استکبرو چې تکبر یې کړو من قومه د ده د قوم نه قال وویل الملأ الذین سردارانو هغه ملکانانو هغه غټو خلکو هغه استکبرو چې تکبر یې کړو. تکبر دا غړي چې د الله د دین نه مخ اړولو د غټان دغه سردارانو د الله د دین نه مخ اړولو د الله د دین مقابله یې کوله. نو استکبرو تکبر یې کړو من قومه د قوم نه د حضرت شعیب علیه السلام د قوم دي سوی لنخرجنک من بخامخه وباسو تعالی را یا شعیب ای شعیب علیه السلام والذین ها کسان به وباسو آمنو چې ایمان یې راوړی دی معک تا سره من قریتنا زمونږ د کلي نه. نو عام طور د مخکې دا دستور را روان دی چې ډومبې مخالفت د دین او د پیغمبر دا غټ خلک ځکه چې په دین کې په اسلام کې د غټو خلکو ته خپل نقصان په نظر راځي ځکه عام طور ظلم ستم بدکاری او دغه رنګ چې کوم دی فسادونه د عام طور غټ خلک کوي. نو د دې وجه نه غټ خلک د اسلام مخالف دې د ورګم چې د شریعت کوم مخالف خلک دی کې اکثر غټان دي ولی چې ظلم او ستم به دغه ختم شي. مثال به تر یو سړي قتل وکړو نو دا قتل مطلب یا قتل نه کنه نو شریعت کې خدا دی چې ته به قصاص ورکول کېږي دی به قتلیږي د قتل په باره کې. نو غټ خلک دا کله برداشت او غریب سړی د قتل کولی نشي دی به ظلم کولی نشي نو دې دین ته خوشحالېږي. د دې وجې نه نبي علیه السلام رومبه ملګرتیا دا غریبانانو کړو او دین به اخره کې غریب کېږي غریبانان به ملګرتیا. نو دا غټو خلکو د شعیب علیه السلام مخالفت د دې وجې نه وکړو. شعیب علیه السلام ته فرمایل چې تاسو په ناب تول کې کمی مه کوئ خلکو سره ښکلې رویه کوئ خلکو ته نقصان مه رسوئ. نو دی به یو څیز چې اغستو نو هغه به سپک اغستو او چې بیا به چې اغستو به نو درون به اغستو او چې بیا به خرڅو نو سپک به خرڅ.
دوه قسمه کاڼي ځان دپاره پیدا کړي نو په ناب تول کې کمې به دي کو نو هغې دي ته خپل فایده په نظر باندې راتلله د هغې نه شعیب علیه السلام منع کول نو دوی څه ووایي قال الملأ الذين استكبروا ویل غټانو هغه استکبرو چې تکبر یې کړی من قومه د قوم نه لنخرجنک چې خامخا به مونږ وباسو تعالی را یا شعیب علیه السلام والذین آمنوا معک او هغه کسان چې ایمان راوړی دی تا سره من قریتنا زمونږ د کلي نه او لتعودن یا به تاسو واپس شئ فی ملتنا زمونږ دین ته شعیب علیه السلام ته یا به تاسو زمونږ دین ته واپس شئ نو دا خبره خو د شعیب علیه السلام د ملګرو په باره کې صحیح کېږي ځکه د شعیب علیه السلام چې کوم ملګري وو نو هغه ډومبي د دې په دین باندې وو شعیب علیه السلام ورته دعوت ورکو مسلمانان یې کړل خپل دین ته راواړول خو د شعیب علیه السلام باره کې دي وفرمیل چې زمونږ زوړ دین ته واپس شه نو پیغمبر دا خو ممکن نه ده چې پیغمبر د مخکې نه په کفر باندې پیغمبر خو الله پیدایشي مسلمان پیدا کړي بلکې د خلکو د هدایت لپاره الله پاک پیغمبر را لېږي هغه د مخکې نه مسلماني نو دیو ته بیا دا ولې وی چې ته زموږ دین طرف ته واپس شه نو دی شعیب علیه السلام ته نه وي خو د هغه ملګرو ته وی ملګري ډېرو نو دلته کې د کثرت چې کوم دی اعتبار شوی دی چې تاسو ټول زموږ دین طرف ته واپس شئ شعیب علیه السلام د مخکې نه د الله په وحدانیت باندې کلک ولاړو د الله چې کوم دین و په هغې باندې کلک د مخکې نه ولاړو او دویم مطلب دا دی چې شعیب علیه السلام به ځان له خپل عبادت کو خپله خو په دین چلېدو خو نورو خلکو ته د پیغمبرۍ ورکولو نه مخکې دعوت نه ورکو نو د نورو خلکو زړه کې دا خبره وه چې دیم زموږ په دین باندې دی خو چې کله ورته الله وحي راولېږله چې پاس او دوی ته دعوت ورکړه د الله زما وحدانیت طرف ته راوبله شعیب علیه السلام د هغې نه بس خلکو ته دعوت شروع کړو نو د دې خلکو په ذهن کې دا خبره وه چې مخکې نه زموږ په دین باندې او وروستو چې کوم دی دین یې بدل کړو خو داسې نه وه شعیب علیه السلام د مخکې نه د الله په وحدانیت باندې کلک ولاړو د الله په دین باندې کلک ولاړو خو دوی د خپل ذهن مطابق دا خبره وکړله چې او لتعودن فی ملتنا یا تاسو واپس شئ زموږ دین طرف ته قال شعیب علیه السلام ورته وفرمیل اولو کنا آیا موږ به واپس شو کارهین اگر کو موږ بد ګڼونکي یو ستاسو دین لره تعجب غوندې وکړو چې هغه دین لره چې د هغې نه موږ بېزاره یو نو تاسو هغې ته موږ بیا رابلی په زور باندې موږ د هغې مقابله کوو دغه دین دا کوم مذهب چې تاسو ځان دپاره جوړ کړی دی موږ دا ختمول غواړو نو تاسو بیا موږ هغه دین طرف ته راغواړئ نو تعجب غوندې وکړو چې قال ولو کنا آیا موږ واپس شو کارهین هغه دین طرف ته چې موږ یې بد ګڼونکي یو کارهین چې موږ بد ګڼونکي یو د هغې دین ستاسو دین خو موږ بد ګڼو نو هغې ته موږ واپس کوئ قد افترینا په تحقیق سره جوړ کړي به وي موږ که چېرې موږ ستاسو دین ته واپس شو هغه ورته څه فرمایي شعیب علیه السلام قد افترینا که چېرې موږ ستاسو دین ته واپس شو نو په تحقیق سره جوړ کړي به وي موږ علی الله په الله باندې کذبا دروغ ان عدنا که چېرې واپس شو موږ فی ملتکم ستاسو دین ته بعد اذ نجانا الله وروستو د دې نه چې بچ ساتلی یو موږ الله تعالی منها د دې دین نه ستاسو د دې دین شعیب علیه السلام ورته وفرمیل چې تاسو خو موږ ته دا دعوت راکوئ چې زموږ دین ته واپس شئ کنه نو که ستاسو دې دین ته موږ واپس شو نو بیا موږ په الله باندې دروغ تلو مطلب دا چې الله حق او سچ دین موږ ته راکړی دی نو زموږ دین حق دی او موږ دا حق ګڼو او ستاسو دا دین باطل دی نو که چېرې موږ ستا دین ته واپس شو نو بیا به د الله دا خبره موږ دروغ ګڼو که نه دا موږ په الله باندې بیا دروغ تړو پوه شوې په دې آیت مطلب باندې قد افترینا په تحقیق سره جوړ کړي به یو موږ علی الله په الله باندې کذبا دروغ ان عدنا په هغه وخت کې که چېرې واپس شو موږ فی ملتکم ستاسو دین طرف ته که ستاسو دین ته موږ واپس شو نو بیا موږ په الله باندې دا دروغ تړو چې ستاسو دا دین حق دی حالانکه ستاسو دا دین خو باطل دی که نه او موږ ته الله خپل حق دین هغه ښودلی دی بعد اذ نجانا الله وروستو د دې نه چې نجات راکړو موږ ته الله تعالی او بچ اوساتلو موږ الله تعالی منها ستاسو د دې دین نه وما یکون لنا او جایز نه دي زموږ لپاره ان نعود فیها دا چې موږ واپس شو فیها ستاسو دې دین ته الا ان یشاء الله ربنا مگر دا چې وغواړي الله تعالی چې رب زموږ دی
کو الله په زور باندې موږ سره د دین طرف ته ورواړي نو د الله پاک اراده څوک نشي بدلولی او موږ په خپل اختیار سره ستاسو د دین ته نه در او ځکه ستاسو د دین غلط دی. وسع ربنا راګیر کړی دی رب زمونږه کل شیء هر یو سیز علما د علم په اعتبار سره یعنی هر یو سیز دا د الله د علم په علم کې دن نه دی یو سیز په دنیا کې د الله د علم نه بهر نشته دی الله ته هر څه علم دی. علی الله توکلنا مونږ توکل کو په الله تعالی باندې ربنا افتح بیننا چې رب زمونږ دی افتح بیننا فیصله وکړه ربنا ای رب زمونږه افتح فیصله وکړه بیننا په مابین زمونږ کې و بین قومنا او په مابین زمونږ د دې قوم کې بالحق په حق سره وانت خیر الفاتحین او تو بهترین فیصله کوونکی دی خو ورته چې زمونږ د دین حق دی زمونږ طرف ته راوړه او شعیب علیه السلام ورته چې زمونږ د دین حق دی نو د الله نه دعا وغوښتل چې الله پاکه زمونږ په منځ کې فیصله وکړي چې زمونږ د دین حق دی او د دې د دین حق دی. نو شعیب علیه السلام ته خو پته وه چې زمونږ د دین حق دی خو مطلب یې دا و چې دوی ته وښیه چې د شعیب علیه السلام د دین دا حق دی. وقال البلع الذین او اویل غټانو هغه کفرو چې کفر یې کړی من قومه د قوم نه یعنی د شعیب علیه السلام د قوم نه لئن اتبعتم کو چېرې تاسو تابعداري وکړه شعیبا د شعیب علیه السلام انکم نو بېشکه تاسو به اذن په دغه وخت کې لخاسرون نقصان موندونکي شئ. د قوم د سردارانو چې کله بې دمکي ورکړه په دمکۍ باندې چې کله خبره ونه شوله نو بیا یې د خپل قوم ته ووی چې تاسو خو د شعیب علیه السلام خبره منئ مسلمانان کېږئ مسلمانان شوي یې نو تاسو ګورئ کو د شعیب علیه السلام دا خبره ومنله د تابعداري مو وکړله تاسو به ګورئ تاوانیان شئ معاشیت به ستاسو خراب شي ځکه تاسو بیا ناب تولې کمې نه کوئ نو غریبانان به شئ. دا خبره دوی د خپل ذهن مطابق کوله نو بیا دمکي ورکړه چې تاسو موږ د کلي نه وباسو اوس ورته وایي چې کو چېرې تاسو د شعیب علیه السلام خبره ومنله تاسو به تاوانیان شئ. اوس هم بعضې خلک وایي چې دا په دنیایي ترقۍ کې اسلام رکاوټ اسلام پکې رکاوټ ځکه اسلام دا وایي چې دوکه مه کوه غداري مه کوه چا سره ناب تورې کمې مه کوه دا غلطه خبره ده. نو هغه وخت کې هم د خلکو دا خبره کوله خو چېرې تاسو د شعیب علیه السلام تابعداري وکړله نو تاسو بیا تاوانیان شئ. نو فاخذتهم الرجفة نو ونیسل دی لره الرجفة زلزلې. شعیب علیه السلام په قوم باندې 3 قسمه عذابونه راغلي زلزله پې هم راغله د برې نه پې اور هم راورېدلی دی او دغه رنګې چغه پې هم والې شوې ده. نو فرمایي چې په دې باندې الله جل جلاله چې کله شعیب علیه السلام دعوت ورکړو او دوی د حضرت شعیب علیه السلام خبره ونه منله نو الله په دې باندې سخته ګرمي راوسته. تهانو کې هم دننه نشو ټینګېدلی باره په چتونو باندې هم نشو ټینګېدلی په غرونو کې هم نشو ټینګېدلی په اوبو کې هم نشو ټینګېدلی ټول د ځنګل طرف ته ووتل او په دې ځنګل کې بیا الله یخه ښایسته هوا راوالوځوله نو ټول دغه ځنګل طرف ته ووتل. الله په دې ځنګل کې یخه ښکلې وریځ هم راوستله دا ټول دغې وریځ د لاندې جمع شول د هغې وریځ نه پې الله جل شانه اور را ووره او د اور باران پې وشو او د لاندې نه پې زلزله راله او جبریل علیه السلام پې چغه هم وواله خطرناکه چغه یې پې وواله چغې سره یې زړونه وچودل او زلزله پې راله ټول چې کوم د یو بل نه راپرېښودل د پاسې نه پې اور راوورېده او ویې سوځه. 3 قسمه عذابونه پې راغلي. فاخذتهم الرجفة نو ونیسل دوی لره زلزلې فاصبحوا پس شول دی فی دارهم په خپلو کورونو کې جاثمین پړ مخې پراته شو. الذین ها کسان کذبوا چې دروغ نسبت یې کړی شعیب علیه السلام ته کأن لم یغنوا فیها گویا چې نه اوسېدلي فیها دوی په دې کلي کې کأن لم یغنوا گویا چې نه اوسېدلي دوی فیها په دې کلي کې چې عذاب پې راغی نو داسې شول تا به نه وي چې په دې کلي کې څوک پاتې شوي دي هر څه چې کوم دی ختم شو بالکل نوم او نشان د دې خلکو ختم شو. الذین ها کسان کذبوا چې دروغ یې ګڼلي وو شعیب علیه السلام کانو هم الخاسرین هم دوی تاوانیان شو. مخکې خو دوی وویل که نه د سردارانو چې ګورې تاسو د شعیب علیه السلام تابعداري وکړله نو تاسو به تاوانیان شئ. نو الله د هغې جواب ورکړو چې الذین کذبوا
هغه کسان چې دروغ یې ګڼلې شعیب علیه السلام شعیب علیه السلام کانوا هم الخاسرین دوی تاوانیان شو الله وی چې د شعیب علیه السلام تابعداري کوونکي تاوانیان نشو بلکې چا چې شعیب علیه السلام د دروغ نسبت کړو هغه خلک تاوانیان شو فتولى عنهم واپس روان شو عنهم د دوینا وقال او وی فرمایل شعیب علیه السلام یا قوم ای زما قومه قد ابلغتکم په تحقیق سره ما رسول او تاسو ته رسالات ربي د خپل رب پیغامات ونصحت ما نصیحت کړو لکم تاسو ته فكيف آسا نو څنګه به زه پښما على قوم کافرین هغه قوم باندې چې کافران دي شعیب علیه السلام چې کله دی ختم شول مړ شول عذاب پراغي شعیب علیه السلام ته ودرېد ورته وی چې ای زما قوم قد ابلغتکم رسالات ربي ما په تحقیق سره در رسولي دي تاسو ته د خپل رب پیغامات الله جل د سویلی دي څه فرمایلی دي هغه من وعن تاسو در رسولي اکشان مې در رسولي دي ونصحت او نصيحت مې تکړه دي لکم تاسو ته نو دین ورستو فكيف آسا نو څنګه به زه پښما څنګه به زه افسوس کوم على قوم کافرین په قوم باندې چې کافران دي هغه خلکو چې د هر څه باوجود زما خبره اونې منله الله به خپل حجت تام کو دا غي باوجود پیغمبر او ترولې گو پیغمبر او خپل پیغامات صحیح د الله پیغامات صحیح را رسول دا غي نه پس هم خبره اونې منله شعیب علی السلام او تبي او فرمایل چې څه پتا سو باندې ولې افسوس د هر څه باوجود تاسو خبره نه منل ما خپل ډیوټي پورا چې کوم تاسو ته کړی دا خپل ډیوټي هم پورا کړی قال الملأ الذين استكبروا او فرمایل اویل الملأ الذين غټانو هغه سردارانو هغه استكبروا چې تکبر کړو من قومه د قومنا یره شعیب علیه السلام د قومنا لنخرجنک چې خامخا به مونږ او باسو تعالی را یا شعیب و شعیب علیه السلام والذین او ها کسان آمنو چې ایمان را وړي دي معک تاسرا من قريتنا زمونږ د کلی نه بده او باسو او لتعودن یا بتاسو واپس شي په ملتنا زمونږ دین ته قال شعیب علیه السلام او فرمایل اولو كنا کارهین آیا مونږ واپس شو هغه دین طرف ته کارهین اگر کو بد گنون کیو دین استاسو لرا اولو کنا آیا منگا واپس شو اولو کنا آیا منگا واپس شو اگر کو کارهین منگ بد گنون کیو استاسو دین لرا کارهین بد گنون کی قد افترائنا په تحقیق سره جوړ کړي به وي مونږه علی الله په الله باندې کذبا دروغ ان عدنا په هغه وخت کې کوک چې واپس شو مونږه فی ملتکم استاسو دین طرف ته بعد اذن جاءنا الله منها ورستو د دین چې بچ ساتل یو مونږ الله تعالی د دینه ان استاسو د دینه وما يكون لنا او جائز ندي زمون د پاره مناسب ندي زمون د پاره ان نعود د چې مونږ واپس شو فيها استاسو دین ته الا ان يشاء الله مگر دا چې وغواړي الله تعالی ربنا چې رب زمون دی وسع ربنا راګر کړی دی رب زمونږه کل شیء هر یو سیز لرا علما د علم په اعتبار سره یعنی هر یو چیز د الله تعالی په علم کې دی علی الله په الله تعالی باندې توکلنا موږ توکل کو ربنا رب زمونږه افتح بیننا فیصلو کی بیننا په مابین زمونږ کې و بین قومنا په مابین زمونږ د قوم کې بالحق په حق سره وانت خیر الفاتحین او تو بهترین فیصله کوونکی وقال الملأ الذين كفروا او اول سردارانو هغه کفرو چې کافرانو من قومه د قومنا لئن اتبعتم گجه تاسو تابعداري وکړه شعیب علیه السلام انکم بشک تاسو به اذن په دغه ټیم کې لخاسرون خامخ تاوان مندونګي فاخذتهم الرجفه نو انسل دوی لرا الرجفه زلزله فاصبحوا بشل دوی فی دارهم بخپل کورونو کې جاثمین پړمخ پراتو الذين هاكسان كذبوا چې دروغ غنلو شعیب علیه السلام کأن لم یغنوا گویا چې نو سیدلی دوی فیها پدی کلی کې پدی کورونو کې الذين هاكسان كذبوا چې دروغ غنلو شعیب علیه السلام كانوا هم الخاسرین ودوی تاوانیان فتولى عنهم
نو واپس روان شو د دوی نه شعیب علیه السلام. وقال او فرمایل یا قوم زما قوم قد ابلغتکم بتحقیق سره ما رسولې دي تاسو ته رسالات ربي د خپل رب پیغامات ونصحت او نصیحت می کړې دي لکم تاسو ته. فکیف اصاب څنګه به زه خفه شم علی قوم کافرین په قوم باندې چې کافران دي. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.